قسمت بدلیدو کې کلونه نه لګي. قسمت په یو لمحه کې په یو سکند کې دا محترم دا بدلیږي. که تاسو دا دوه جملې سره پیولې دا وظیفه هم سره وکړله ان شاء الله عزیز الله پاک به تاسو مالا مال کی. الله پاک به تاسو لمن د خیر نه ډک کی. الله پاک به تاسو لمن د مال او دولت نه ډک کی. حاجتونه نه پوره کیږي پوره کیږي با مشکل دې نه ختميږي ان شاء الله ختميږي با. دنیا په مه باندې داسې مشکل نشته چې د دې وظیفې مقابله دا وکړي چې ونه شي. دارنګه مدینه منوره کې یو بوډۍ ښځه وه، دنیا وظیفې وکړلې خو هېڅ څه پیدا نه کوله. اچانک یو کتاب راواغېستو، په کتاب کې دا وظیفه وه. وظیفه یې څنګه وکړله؟ ماښام یو بزرګ سړی رالی، دومره مال و دولت ورکو چې مالامال شوله بوډۍ. په دویمه شپه بیا د عمل وکړل، په درېیمه شپه بیا، نو په هره شپه به راتلو او دومره مال و دولت به ورکو، دومره چې دا بوډۍ حیرانه شوله. نو داسې یو ناشنا عمل د تاسو ته هم انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي او دغه رنګې ملګرو سره خامخا شریکه کوي چې یو څیز فایده کوي انشاءالله تاسو ته هم فایده کوي، نورو ته هم فایده کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک آخري رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجرب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. د یو عالم د خولې وظیفه ده، ډېره بهترینه وظیفه ده. که تاسو قسمت بدلول غواړئ، ژوند بدلول غواړئ، تقدیر بدلول غواړئ، نو نن دا وظیفه وکئ، په دې طریقه باندې وکئ، په دې شرطونو باندې وکئ. انشاءالله الله پاک به ضرور ستاسو قسمت دا بدلی. حضرت محترمو، وظیفه انتهایی د کمال ده، خو چې په کومه طریقه باندې ښودله کېږي په دغه طریقه باندې موږ دا وظیفه وکړو. تماشه کوئ ژوند او تقدیر الله پاک څنګه بدلېدله. محترم، یوه زنانه وه په مدینه منوره کې وه. هغې به کله یوه وظیفه کوله، کله بله وظیفه، کله بله کله بله. تاسو ته ما ویلي وو چې وظایف کله کار کوي چې کله ستا عقل، دماغ، دنیاوي اسبابونه مکمل کټ شي، ته یار وضع نه کېږي. دغه ځکه خپل وظیفه سر ښایي. سهار هم ذکر کوم، ماښام به هم کوم، ماسپښین به هم کوم، بس تنګه شوله چې اوس څه وکړم یار. آخر کې یو کتاب یې راواخیستو، زوړ کتاب، پخوانی چېرته. یو نسخه یې عالم لیکلې وه چې څوک دا ذکر کوي الله پاک به یې دومره مالداره کړي، دومره چې د عقل به ورته کافر دي. او دا بوډۍ دومره غریبه وه، دومره چې په 100 ورځو باندې به دوکره خوراک موراک نه و. نو چې کله محترمو د کتاب کې دا وظیفه ولیدله او دا وظیفې وکړله، په دغه ماښام د الله یو نیک سړی رالی، دومره مال او دولت ور ورکړو چې ښځه یې مالامال کړله. چې کله به هم د دې ښځې پیسو د ضرورت و، نو دا وظیفه به یې په دې ترتیب کوله او هغه عمره مال او دولت به ورله راتلو. نو که تاسو محترم خپل ژوند بدلول غواړئ، تقدیر او قسمت بدلول غواړئ، دا وظیفه ډېره د کمال ده. راځئ چې دا وظیفه شریک باندې وکړو، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به وکړي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به یو سل او یو پیرې درود شریف ووایئ، 101 پیرې، یو سل او یو پیرې درود شریف ومویلئ. بیا به تاسو رسو کې چې یو سل او یو پیره 101 پیرې تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او تاسو یو سل پیرې وایئ ومویلئ. بیا به د دې نه بعد تاسو دا کلمات وایئ: یا غنیو اغنینی بفضلک
یا غنیو اغنینی بفضلک دم ویلی بیا ول دینه بعد تاسو یو سلوه پیری دا کلمات به تاسو وایي یو سل پیری 101 پیری بیا به هغه نه بعد تاسو لاس اوچت کې او دعا وتوي نو دعا کې ستکم مصیبت ده یا سہاجت ده یا دولت والی بل سکول والی لاس بوچت کې او سبو کې دا دعا با یو سلوه پیری وي یا الله زما جولی دا ډکه کې یا الله پاک زما لمن دا ډکه کې یا الله پاک ما ته ډیر زیات خیر راکړي چې کوم ته خو ډېره بهتره به دا چې الله پاک ډیر زیات خیر راکړي ډیر زیات فضل را باندې وکړي یا الله ډیر زیات خیر راکړي یا الله ډیر زیات خیر راکړي دا یو سل پیری وایي پیر هغه نه بعد درود شریف یو سل او یو پیرا او هغه نه بعد لاسونه مخ باندې راکاږي او دا وظیفه دا به روزانه کوي دا به نه پرېږدي او شرطونه محترم دا شو چې وظیفه به کوي د زړه نه دمه بردا چې زړه به بالکل پاک جات او چاته پاکي څومره لانجه کونجي شي وي هر سره معاف کی او الله چې قرآن مجید تلاوت به سر کې پنځه وخت مونږ ان شاء الله تماشا کوا سجون پسند بدلېږي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته